طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك سورة یاسین ترتیب عثمانی شپږدېرشتم نمبر سورت ته. ترتیب نزولی چې دی 140 نمبر سورت ته. نازل دی وروسته له سورت جن. کلمات په دې سورت کې 229 دي. حروف په دې سورت کې 3000 دي. مخکې سورت سره مختصر ربط ده. مخکې سورت کې دلایل عقلیه بیان شو. په دې صورت کې دلایل نقلیه او عقلیه دواړه پیش کیږي. حدیث شریف کې راځي ان لكل شيء قلب، هر یو شی د پاره زړه وي. وقلب القرآن یاسین، زړه د قران کریم چې د یاسین ده. دې صورت د سورت قاضیه هم ویل کیږي چې څوک دا صورت لري دا حاجتونه الہ العالمین پوره کوي. دی صورت تا صورت دافع هم ویل کیږي چې څوک دا صورت لولي نو الہ العالمین بعد دغه انسان نه بلاګانې دفع کی. مختلف معناګانې دي د یاسین. بعض علما معنا کوي یاسین یا سید البشر، ای سردار د بشر. عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود، اکرمه صاحب، ضحاک صاحب، حسن صاحب، دارنگی سفیان ابن عینہ سیبا د یاسین مانا کی یا انسانو اے انسانا بلغت السریانی یا پجبد سریانی کی. دارنگی ضحاک سیب مانا کی یا ضحاک سیب مانا کی یاسین یا محمد مانا دا یا محمد سرا. حسن سیب مانا کی یاسین مانا یا رجلو. قول دا امام مالک سیب او د زید ابن اسلم سیب داده هغه و یاسین چې هو اسم من اسماء الله، دا یو نوم دی د نومونو د الله نه. نو د دې په نسبت باندې بیا د یاسین ځان ته نامه خودل دا غوړه نه دی. او اکثر مفسرین وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په قران کریم کې په نومونو مسما شوی دی. نو یو پکې دا یاسین دی، دا نوم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین مانا یا والله اعلم بمراده، د په معنا او مراد باندې الله خپويږي. یا یاسین یا سید البشر. یا یاسین مانا یا انسان بلغت السریانیه. یا یاسین مانا یا محمد ضحاک سیب. یا یاسین مانا یا رجل. والقرآن الحکیم، رب کریم فرمائی قسم دی پا قرآن کریم باندے. مونگو تاسو چې قسم خرو صرف پا ذات دا اللہ باندے قسم خرو، زکا چې قسم پا یو معظم شیز باندے خوڑلے کیگی. دا الہ العالمین دا ذات نبل معظم شیز نشتا، دا الہ ذات معظم دے. او الہ العالمین چې قسم خوري کله په خپل ذات باندې قسم کیا، خالق کله په مخلوق باندې قسم کیا. چې په هر شی باندې الہ العالمین قسم اخري داغه عظمت ته اشاره وي. دلته په قران کریم باندې الہ العالمین قسم کیا. والقران الحکیم، نو دا یو عظیم المرتبت کتاب دی. والقران الحکیم، قسم دی په قران الحکیم مانا ذو حکمت، چې خاوند حکمت ده، د حکمت نډک کتاب ده. نو په دغه قران کریم می دی قسم وی انک یقینا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن المرسلین، خامخا لګل شوی د رسولانو نام. د مکه والو مشرکانو ویلو چې ته من جانب الله نه، د الله د طرف نه راغله. درې تاکیدات راغله. اول په قسم سره تاکید راغی چې ته د الله د جانب نه. دویم تاکید ان، دریم تاکید لام تاکیدی ولګیدو. لمن المرسلین، خامخا را لګل شوی د رسولانو نه.
على صراط منا انك لعلى صراط یقینا یتو پلارا مستقیم منا نیغ باندې تنزیل را لګل د قرآن کریم دا غزاد د طرف ندی العزیز چې زور ور ذات ته الرحیم چې رحم کون کی ذات ته یا تنزیل په معنا د نزل تنزیلا نازل کړي شوی دا قرآن کریم په نازل دلو سره دا غزاد د طرف نه العزیز چې زور ور ذات ته الرحیم معنا چې رحم کون کی ذات ته صدا پارا دا قرآن کریم نازل دے دا اسماعیل علیہ السلام او دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پمینس کی سلور زر کالو پدی سلور زرو کالو کی بالخصوص دی مکیوالو دی قریشانو تا یو نبی نو راغلے اہل مکہ تا وی دیده پارا نازل دے لتنذرا دیده پارا چی تو ایرے قومن یو قوما ما انذرا چی نو ایرولی شوی آباهم پلاران دی اغیت یو نبی نو راغلے فهم پس دی چی دی غافلون غافل دی عن الایمان دا ایماننا لقد حق القول منا والله قسم بالله قسم دی دا اللہ پا ذات بانی لقد حق القول خما خاپتا خی سرا وجب القول واجب شوی دی قول وینا پا عذاب سرا علا اکثرهم پا اکثر دی بانی کافرانو بانی چې دغه خبره لعمل ان جهنم منکم اجمعین الله ویلو شیطان ته چې خامہ خاباز ډکوم جهنم ستا سنا په غونډه باندې ولقد حق القول خامہ خاپتا خي سرا واجب شوی قوله على اکثرهم فاکثر د دې باندې فهم پس دې چې دی لا یؤمنون ایمان نه وروړي ان جعلنا فی اعناقهم نزول د دې آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موس کولو دی کافرانو اراده وکړه چې دا ځل بچي موس دو درېګینو پکانی به ولو تسلی راغلا الہ العالمین فرمایي چې موږ د دې په سټونو باندې زنجیرونه چولې دی او دا سټونه د دې رسیدلې تر دې زنو پورې او دې جګ سری کړې شوی دی مطلب تا نه ګوري بس ان یقینا من جعلنا غرزولی من فی عناقهم پسټونو درې کافرانو کې اغلالا زنجیرونه طوقنا فهي پس دا زنجیرونه چې دی ال الاذقان معنا موصوله الى الاذقان رسول شوی ترزنو پورې الى الاذقان معنا موصوله الى الاذقان رسول شوی به دا ترزنو درې پورې فهم پس دی چې مقمحون معنا جک سری کړی شوی دی دا د اوسپنی زنجیرونه چې ورته واچولې شي تر زنو پورې د سجیک سر دا سر برکې کنه دغه سجیک سری کړي شي وی دی الله ویا او قمح ستوي اوخ چوبس کی بیا دا شونډي وچتی کړي او بنيږي بیا وبس کی دې ته قمح ویل کیږي مقمحون معنا جیک سری کړي شي وی دی وجعلنا کل چې دی را دوکړه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پکانولو رب کریم فرمای وجعلنا غرزون مونږه من بین ایدیهم مخید دې تصدن دیوالا ومن خلفهم رستد دین سدن دیوالا فاغشیناهم منفعامینهم پسلاند کړم دی لرا فهم پس دی چې دی لا یبصرون نګوري نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا پسلاندم کا تعالی نګوري اوس بالکل کته نشي یا وجعلنا غرزول مونږه من بین ایدیهم مخید دیت امر الاخرت کارونو د اخرت چې سدن دیوالا ومن خلفهم رستد دینا امر د دنیا د سدن دیوالا فاغشیناهم منا رب کریم فرمای فاغشینا قلوبهم پردیا چوری مونږه پزړونو د دې باندې فهم پس دی چې دی لا یبصرون نګوري دی هدایت لرا حق لرا نګوري وسواء برابر خبر ده عليهم فدبني انذرتهم كير وركي تديلرام لم تنذرهم يا نيره تديلرا فهم پسدي چي لا يؤمنون ایمان نروړي انما يقينا خبر دادا تنذر ما ير وركي تو يعني انما ينفع انذارك
یقینا نفر سیر ورکول ستا چاته نفر سی من هغه چاته اتبع چې تابعداري کړې ده الذکر د ذکر یعنی د قران کریم فعمل بما فيه عمل کړي هغه چې قران کریم کې سری پټولو عمل کړي دي ته نفر سی استایرا او بل وخشي الرحمن یریږي د انسان د رحمان ذات نه بالغیب بغیب سره نو دي ته نفر سی رستا نو دغه کسانو ته رب کریم فرمایي فبشره زیر ورکی دی لرا بمغفرة په بخنه سره د ګناهونو د دي واجر نو زیر ورکی دی لرا د اجر کریم د عزت مند یعنی د جنت زیر ورکی دی لرا رب کریم فرمایي ان یقینا مونږه نحنو هم مونږه نحيي الموتى جند کومن لرا ونكتب لكو یعنی ساتو ما هغه عملنا قدمو چې دې مخکې کړی دي قبل الموت مخکې د مرګ نه چې دې کوم عملونه کړی د خیر او د شر نه الله وې دا مونږ لیکو ساتو دا واثارهم دارنګ ساتو مونږه آثار د دې مراد د آثار نه هغه کوم عادت چې د انسان پریخي دي بعد الموت که بد عادت پریخي وي بد د ګناه هغه ورپسې لیکلي کنيک هغه پریخي د نیکي ورته بعد الموت هم لیکل کېږي او آثارهم او ساتو مونږه آثار دري مراد د آثار نه کوم عادت چې د پریخي دي بعد الموت لکه د مرګ نه بعد کوم صدقه جاریه پریخي ده هغه د ترسيږي امام علوسی ویا چې علم کړي دي او خلقو ته خودلې دي هغه شاګردان بل چا تخیا د ثواب د تب مرګ نه بعد هم داغي ثواب رسي دري شاګردان چې چاته سبق خیا هغه ته هم ثواب ملاويږي او د استاد ته هم ملاويږي یا چا یو تفسیر لیکلو کتاب ولیکلو دا لکه حدیث شریف کې راځي اذا مات ابن ادم انقطع عمله کله چې ابن آدم مرشد آدم علیه السلام اولاد نو عمل قطع شي ختم شي الا من ثلاث مگر درې شیزونه نه ختميږي من علم ينتفع به اغه علم چې د دې علم د وجه نه خلقو دنه نفع غستوي د دې علم نه او ولد صالح او دیم اولاد نیک يدعو له چې د دعاګان غواړي نو دا مرګ نه بعد هم نکټ کیږي د دې ثواب رسی دریم نمبر او صدقه جاریه صدقه جاریه لکه کوی دی وستو مسجد دی جوړ کو مدرسه دی جوړ کا دارنګ وغیرہ نو مرګ نه بعد هم تا ته د دې ثواب لیکل کیږي رب کریم فرمای واثارهم دارنګ موساتو لیکو آثار د دې هغه چې کوم عادت د پریخي دي کنيک عادت پریخي نه کې وت لیکل کیږي کبد پریخي نو د بدل لیکل کیږي وكل شيء هر یو شی چې الله احصيناه منا شمار کړي موږ غیله حساب کړي په امام مبین منا په اصل واضح کې چې لوح محفوظ دی وضرب منا بیان کا دی اهل مکه ولرا مثلا مثال اصحاب القريه اهل د قريه انطاکیه مختصر واقع دا عیسی علیہ السلام دو استاذ ولېګل انطاکیه خاریه او خاریه وا دغه خار بادشاہ چې وبیدینه او د بوتانو عبادت کولو دا دوستازي ورغلل دي خار ته هلته یو شپونکیو حبیب النجار نامه وداغي اغه ته دعوت ورکو وحدانیت طرف ته چې الله یو دی د بوتانو عبادت پرې دی حبیب النجار ورته ما ته دلیل وخای نو دو استاد دا کوم چې عیسی علی السلام لګلیو ورته مونږ چې په بیمار باندې دم واچو هغه بیمار صحیح کیږي حبیب النجار ورته دا زما زوی وړوند د باندې دم واچول نو چې هغه باندې دم واچولو نو الہ العالمین هغه بنا کو دا د دې کرامت بس هغه ایمان راوړو بادشاہ چې خبر شو د وخت بادشاہ ظالم بادشاہ دا دوه جیل ته واچولم نو الہ العالمین فرمای فعززنا بثالث دا دو رسول چې مونږه وی قوی کو مضبوط ک پدریم سره شمعون صفای بیا ولېګلو شمعون صفا راغه دی قوم ته پټ پټ به عبادت کولو او د دې عبادت خانه ته ورتلو چې دی پوی نشي
یو ورځ نو ورځ داسې راغله چې بادشاه ورته قصه وکړه د دې دوه استادو دا کوم چې جیل کې اچولي وو. نو ده ورته ویل چې راولې دا څوک دي؟ چې راوسته نو دا شمعون صفا دې ته وویه دا دریم رسول چې لېږلی دی، وایي تاسو دلایل پیش کړئ په وحدانیت باندې. نو یو ړوندو په هغې باندې دم واچولو نو ښه شو. بل شمعون صفا ورته وایي د خپل رب صفت وکئ ماته. دی ورته یفعل ما یشاء، زمون رب هغه ذات دی کوي چې د هغه څه اراده وي او فیصله کوي د هغه چې څه اراده وي په هغې باندې فیصله کوي. نو د دې بادشاه په ایمان کې اختلاف دی، څوک وایي چې ایمان یې راوړی، څوک وایي چې نه قوم سره ودرېدو. نو شمعون صفا ورته ما خو ایمان راوړو، دې خو دلایل پیش کړه. نو بادشاه ورته ویل ته خو د دې ملګری یې، 3 واڼه شهیدان کا. مختصر واقعه دا وه. نو رب کریم ورته وایي وضرب بیان کا دی مکی والو ته، لهم دی مکی والو ته مثلا په شکل د عبرت اصحاب القريه اهل د قريه انطاکی والا د دې واقع ورته بیان کا په شکل د عبرت. اذ با وقت جا چراغ هادي انطاکی قريه لرا المرسلون را لګل شوی استادی دا دو استادی عیسی علیہ السلام چې لګلو. اذ با وقت ارسلنا چې ولګل مونږ الیهم دی لرا اثنين دو رسولیننا فکذبوهما پس دی تکذیب کو نسبت د دروغ کو دی دوانو ته دی انطاکی خاریه والا. نو رب کریم فرمایي فعززنا اے فقوینا پس قوی کړه مونږ دا دوانه رسول بثالثن پدریم سرا پدریم رسول سرا چې شمعون صفاو. فقالوا پسویل دی رسولو ان یقینا مونږ دی خاری والا ته ویا یقینا مون الیکم تاسو لرا مرسلون را لګل شي رسولانیو. قالوا نویل دی کلیوالاو انطاکی خاری والا د انکار رسالت اوله مقدمه پیش کیا. اوله مقدمه ورته داسې دی چې تاسو خو زمون په شان دي خلک څنګه رسول یا. قالوا نویل دی کلیوالاو ما انتم نه تاسو الا مگر بشر مثلنا په مثل زمونږه. وما انزل الرحمن ندی نازل کړي رحمان ذات من شيء د سشینه د کتاب او د رسولانو نه. ان انتم دا کلیوال ورته وی رسول ته ان انتم نه تاسو الا تکذبون مگر دروغ وای علی الله په الله باندې. قالوا نو ویل دی رسول ورته په جواب کې ربنا رب زمون چې دی یعلم علم لري من یشهد گواد په دې خبره باندې ان یقینا مونږ چې الیکم تاسو لرا لمرسلون خامخر لګل شوی رسولان یو. وما علينا نشته دې په مونږ باندې سبل شیز الا البلاغ مگر تبلیغ دې المبین ښکارا مونږ بس صرف تبلیغ کوو. قالوا نو ول دي قومانو انطاکی خاری والا کلیوالو دي قومانو دي رسول تو ویلا ان یقینا منچیو تطیرنا من تشاءمنا بدفلمونی ولی مونگا پتا سبانه یعنی مونږ سپیره شو کله چې تاسو راغې وګوره دا باران نکیږي فصل نکیږي د کلیوالو د رسول ته ویلا لئن لم تنتهوا کچره تاسو من نشوي لنرجمنکم خامخاب مون سنگسار کو تاسو لراینه پکانو بولو او قتل بمکو ولا يمسنکم خامخاب ورسون تاسو لرا منا د جانب زمون عذاب علیم دردناک. دا تشدید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره دغه خریته انطاکی خریته درې کسان لاړل سناشنا دعوت و چلولو. نو هغه ورته په جواب کې ویل چې ګوره سم شي کمنه نشوي نو رجم بمو کو سنگسار بمو کو او برسو تاسو ته د عذاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې دا مکیوال ستا تکذیب کوي په دې مخه فکیږي. قالوا نو البادي الرسل دي کلیوالا او ته طائرکم بدفلستاسو چې دا سپیرتو استاسو چې معکم من بکفرکم ای بسبب کفرکم په سبب د کفر استاسو ده دا فعل استاسو د عمل د وجنه ده دا تاسو باندې چې قحط راغلی و غیره.
بس دا خبره چې دی وکړه دی رسولو نو دا قومیانو را برک شو ورته سنگسارو قتلومو نو دا رسول ورته عین ذکرتم یا کچې نصیحت درکول شي تاسو ته بیا به هم تاسو مون قتل او بدفعلی بنی سي مون باندې بلنتم بلکی نه تاسو بلنتم بلکی تاسو قوم یو قوم مسرفون زیاتی کون کی یعنی مشرکون بالله شرک کون کی د الله په ذات باندې وجاء راغ من اقصى المدينه لري الخ دخارينا حبيب النجار رجل یو شخص حبيب النجار يسعى چې تیز منډه وهله يسعى چې منډه وهل ورته ويا اي قوم زما اتبعوا تابعداري وکړه المرسلين در لګل شي رسولانو دی قوم ورته طلع پکې پاتې وي ته د کوم زین راغه حبيب النجار ته وي نو د مبارک هم شهید کړو نو په ژوندانه د دعوت او چلولو سوی قوم ته یا قوم اتبعوا المرسلين ای قوم زما تاسو تابعداري وکئ مرسلین معنا درالي غلي شي رسولانو اتبعوا تابعداري وکئ من دا غچ الله يسالكم چې سوال نه کوي تاسو نه اجرن د ستنخوا على التبلیغ په تبلیغ باندې وهم مهتدون حال دا رسول چې د خپل هدایت مندون کړي په جندانه دا دعوت او چلولو او د مرګ نه بعد ورته وي مخکې راځي یا لیت قوم یعلمون کاش پوی دې زما دا قوم مرګ نه بعد هم دعوت چلول دي نو مالیا قومیان ورته ویل دي حبیب النجار ته ته هم تخسړ ښکار دی ولې تازه مون دین پرې خودو حبیب النجار ورته و مالیا سچل دې مالرا لا عبدو چې عبادت بنکم ذل الذی دا غزاتا فطرنی چې پیدا کړي مالرا ولی بیان عبادت نکوم بلکی کوم با دا غزات عبادت کوم زی پیدا کړي ما ویلیه او دی ذات لرا ترجعون واپس کوله بشی تاسو فیجازیکم باعمالکم بابا بدلی درکې تاسو لرا د عملون تاسو اتخذوا یذونی سم استفهام انکاری دی بلکی زننی سم معنی دادا من دونه من دون الله سوا د الله نه الہه خدایان بوتان ونسم ز په خدای سره نشم نیول مطلب دا ده یریدن الرحمن کچری اراده وکړي د رحمان ذات درا رسولو بدر صد ضرر او د تکلیف لا تغنی من لا تدفع دفع بنکی عنی معنا شفاعتهم سفارش د دې بوتانو شین سشیلرا ولا ينقذون او نبی چې دی اخلاص کی به مال ردا بوتان من عذاب الله د عذاب د الله نه قدرت بنلري چې ما خلاص کی د عذاب د الله نه انی یقینا زچم وی بالفرض والتقدیر کما د غیر الله عبادت شروع کو انی یقینا زچم اذن په دغه وکیل فی ضلال من لفی خطا خمخ خطا مبین خکارا کی بیما قوم ته مخواړولو او یادی رسول ته مخواړولو قوم ته انی یقینا زچم امنت ایمان می راوړل به ربکم پرستا سبحان فاسمعوني پس ووري خبر زما یعنی زما اطاعت کوي تابعداري کوي بس شهید کړو کله چې شهید شو حبيب النجار قيل اول شروح ددتا ودخل الجنه داخل ش جنت داخل ش قال نو ول دي حبيب النجار روح ددا رست دعینه چې جنت دن شو کله د نعمتونه ولیدله جنت کې د قوم د ایمانی ارمان وکړو دا د اخلاص د حبیب النجار ویا لیت افسوس کاش قوم زما یعلمون پوښه ابن عباس سے وای نصیحت وکړو په ژوندانه باندې یا قوم اتبعوا المرسلین ای قوم زما تابعداري کوي دراغلی غلی شوی رسولانو او رسته د مرګ نصیحت کوي یا لیت قوم یعلمون کاش زما دا قوم پوی دے پس باندې بما پاغا نعمتون باندې بما پاغا سباندې غفر لی چې بخله دے مال را الله تبارک وتعالى ربي رب زما چې گناهونه زما بخلی دي وجعلني او ګرځولې مال را رب زما کاش پوی دے دا قوم وجعلني ګرځولې مال را رب زما من المکرمین د عزت ورکړې شیونه رب کریم اوس پدې آیات کی وای وما انزلنا علی قومه
رب فرمایي چې کله دی انطاقی خاری والا نافرمانی وکا دا انبیاء شهیدان کا حبیب النجار شهید کا دیتا مثلوی عذاب ندے را لے گلے سلخکر میں نو را لے گلے بس جبریل علیہ السلام ورغه یو دهشتناک आवाज په وکړو ټول مړ پراته وو د تمام خاري نری نو زنانا د دې د ځلونه بهر په وتله په خله باندې وین راغله رب کریم فرمای و ما انزلنا نو نازل کړي مونږه علی قومه په قوم د خاري باندې من بعد ما قتلوه رست دغینه چې دی قتل کړه انبیا کرام نو نازل کړي مونږه من جندن د سلخکرنا من السماء د اسمان نه چې ملائک وما كنا نو مونږه منزلین نازلون کی پدی باندې د ملائکونا ان كانت نو د عذاب دری نو د هلاکت دری الا مگر صيحه واحده आवाज یو فصاح جبريل عليه السلام درشلونی و سخت आवाज یو کو فصاح بهم صيحه واحده आवाज یو کو پدی باندې پاواز یو سرا فاذا هم فسناسا پدی خامدون مړ پراتو یخ خمود لکه چې اور باندې وبه واړي داس یخ انسان چې ژوندې وینو ګرم وي مرګ نبات یخ فاذا هم فسناسا پدی خامدون معنا مړ پراتو یخ رب کریم فرمای وان کل لما ان نافیه کل الخلائق ندی دا ټول د مخلوقاتنا یعنی هر فرد د افرادو د مخلوقنا لما پمانا د الا مگر جميعا ټول پټولا لدینا زمون مخیتا محضرونا حاضر بکړی شي للحساب د حساب د پاره دا ټول مخلوق هر یو فرد د افرادنا الله تبارک وتعالى وي مونږ ته حاضرېږي د پاره د حساب کتاب به ورسره کیږي وآیت لهم دلیل دې د پاره نخد قدرت د دې لرا په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې دلیل دی لهم دلرا الارض الميت ازمک مړه حینا راجوندکم دلرا واخرجنا راوباسو مونږه دې مړې زمکینا منها د دې زمکینا حبا دانی غنم شورب شیشو وغیرہ جوار فمنه پس د دینه یاکلون خوراکونه کوي وجعلنا خلقنا پیدا کړی مونږه فيها په دغه زمکه کې جنات باغونه من نخير د کجورو باغونه او اعناب نو د انګورونه وفجرنا بيولي مونږه فيها پرزمکه کی من العيون د چینونا چینی می ورته الله وي بيولي صد پرامدا باغونه پیدا کړی الله وي د کجورونا او د عنابونا ليأكلوا د پاره چې خوراکو کی دي من ثمره د میوجاتو د دینا رب کریم فرمای وما عملته ما خلقته ندی پیدا کړی دلته ندی کړی دی اشیاء ولردی یعنی ما عملته ما خلقته ندی پیدا کړی دی د اشیاء ولدا باغونه شو وغیرہ دی ندی پیدا کړی دا الله پیدا کړی دی لاسونو د دین نه پیدا کړی افلا یشکرون ایدی شکر نو باسی دا دومره نعمتونه می ورته ورکړل بیا هم دی شکر نو باسی سبحان الذي پاکی دا غزاد لرا خلق الازواج چې پیدا کړی دی جوړې کلا ټولا مما دا وسنه پیدا کړی تنبت الارض چې زرغونه ازمکا ومن انفسهم او د نفسونو د دینه اله العالمین وې جوړې پیدا کړی دی و ما جوړې پیدا کړی ومن انفسهم د نفسونو د دینه ذکر او انثى نرینه او زنانه ومما او بعضی دا غسنه لا يعلمون چې دی علم نلري مخلوقات بری شو بحری شو په بحر کې وګوره څومره مخلوقات د مونږ په علم هم نه لرو دا ویډیوګانې بم کتلې وي او په دې ځنګلونو کې